مشتاق صاحب ناست دي ته یو څو شعرونه ډالۍ غږ پکې کومه د ملي وحدت غږ پکې کومه د ملي وحدت نه بغلی کېږي د غزل اواز دغه یو اذان مو د وحدت نښه دغه یو اذان مو د وحدت نښه یا ملګرو مه کوئ بدل اواز دغه یو اذان مو د وحدت نښه یا ملګرو مه کوئ بدل اواز خو زه په لستو باندې ایمان لرم زه په لستو باندې ایمان لرم روح مې اورېدلی د ازل اواز او یو بشي د فکر او د ننګ مرکز وخت به را پیدا کړي د یمل اواز دا یو نظم دی د دې عنوان دی څو کسان دي څو کسان دي داویدار چې د قلم او د کتاب دي مخالف چې د نصاب دي چرب زبانه دي چالاک دي د تاریخ په مری غلي دروغجن دي غداران دي د ناکامې نظریې څو پلویان دي د دې خورې دشمنان دي شرابیان دي د ولس د ارمانونو قاتلان دي دوکه شوي د شیطان په وسوسو دي بې ایمانه بې پښتو دي خو دعوه کوي چې دوی هم د پښتو دي درغلي کوي ټګان دي د لستوڼي خاماران دي څو کسان دي بل بندې څو کسان دي خپل نظر کې لوی پوهان دي دا منه چې دومره نه دي خو رسیدي تر اسمان دي دا منه چې دومره نه دي خو رسیدي تر اسمان دي په ظاهره شریفان دي حقیقت کې شرمخان دي خپل مفاد عقیده د په شهرت پسې ورک دي څومره سپک دي خو د وخت المیه ګوره په دوی خلک غلطیږي اوس پګړی ورپسریږي د پګړی تقدس څه شو د پګړی توهین ته ګوره چې د کاڼو نه تاویږي د پګړی توهین ته ګوره چې د کاڼو نه تاویږي په ښکاره خو د جهان دي خو د ځان دي څو کسان دي او د بل بندې څو کسان دي چې د عقل نه خالي دي دغه تشې مشادي دي په ادب کې مسخري دي شاعران نه دي نخري دي بې فیدي دي د ادب په اوږو بار دي نه د کار نه د روزګار دي نه گفتار نه د کردار دي خو دا واړه داویدار دي چې پښتو لره د کار دي خو دا واړه داویدار دي چې پښتو لره د کار دي خوشفهمۍ کې مبتلا دي تش کدوان دي څو کسان دي څو کسان دي څو کسان نه دي دا ډیر دي دا زما ساده ولس دی دغه ټولو دوکه کړی په دروغو جړېدلی په دروغو خندېدلی دا ولس ډک د وفا دی د اخلاص دی خو تیروتی په لباس دی نه چې دا مردم شناس دی هغه ټولې بربادۍ پسې نښتي خو ولس د زنده‌باد په چغو سر دی دا منم چې دور ګوهر دی خو منه چې بې هنر دی دوی موندلي که ارزان دي په ما ګران دي څو کسان دي اخیری بند څو کسان دي د ماحول تورو تیرو کې لکه شمې چې بلیږي که په خپله ویلي کېږي خو رڼا به یې رسیږي رهنما دي د منزل په لور روان دي د لفظونو تقدس نه خبردار دي که پشمار دي خو د کار دي وفادار دي ظلمتونو کې بیدار دي څو کسان دي خو په ډېرو باندې بر دي واړه زیري د سحر دي دغه اصل معماران دي په ښېګړه د انسان دي څو کسان دي مننه دا یو نظم دی د دې عنوان دی ژوند دا مختلفو بندونو کې دی ژوند هر چا خپل اپروچ دی نو ما هم یو نظر لرلی تاسو سره شریکوم لومبی بند دی ژوند د الله د عبادت نامه ده د محمد د اطاعت نامه ده ژوند د صدیق د صداقت نامه ده ژوند د عمر د سیادت نامه ده ژوند د عثمان د سخاوت نامه ده ژوند د علي د شجاعت نامه ده ژوند د هجرت او د نصرت نامه ده ژوند د خالد د لوړ همت نامه ده دویم بند ژوند د برحق عقیدې نامه ده ژوند د اسلام د کلمې نامه ده ژوند خو د خپل رضا ترک ته وایي ژوند د مانځه او د سجدې نامه ده مال او خوراک د ژوند مقصد مه ګڼه ژوند د زکات او د روژې نامه ده ژوند خو الله ته په ژوندون حاضري ژوند خو د حج او د عمرې نامه ده بل بند ژوند د تحریک او د عمل نامه ده ژوند د یو جهد مسلسل نامه ده ژوند د مقصد تابعدارۍ ته وایي د حق په لاره د مزل نامه ده ژوند د ظالم د مخنیوي آیین دی د هر یو ظلم د بدل نامه ده
ژوند د عثمان او د فاتح زیری دی ژوند د همت د ارطغرل نامه ده مننه بل بند دی ژوند د غیرت او د حیا نامه ده د سړیتوب او د وفا نامه ده ژوند د غمونو خوشحالو مجموعه ژوند د ژړا او د خندا نامه ده ژوند د آفتاب نه د سبق اخیستو د تیارو لار کې د رڼا نامه ده ژوند د جمود بوتان په لته وهل ژوند د تکل او ارتقا نامه ده بل بند د قوت او ورورولۍ نامه ده ژوند د عظیمې قربانۍ نامه ده ژوند په خپل زړه باندې قدم ایښودل د بل د زړه د خوشحالۍ نامه ده مننه ژوند په خپل زړه باندې قدم ایښودل د بل د زړه د خوشحالۍ نامه ده ژوند د رواج نه ازادۍ ته وایي د صداقت او د راستۍ نامه ده ژوند خو په مینه ژوند خو سینه کې غمخوار زړه ته وایي ژوند خو د زړه د جوارۍ نامه ده بل بند ژوند د آیین او د قانون نامه ده ژوند د وفا په لار د یون نامه ده ژوند په اسانه تېرېدی کله شي ژوند د یو اوږد شواخون نامه ده ژوند د فکرونو انقلاب ته وایي ژوند په عمل کې د بدلون نامه ده ژوند د سحر د رڼاګانو زیری د تاریکو د زړه چودون نامه ده ژوند د همت او ولولې نامه ده ژوند د مضبوطې ارادې نامه ده د وخت په کاڼي زړه کې لار کول دي ژوند د فرحات د حوصلې نامه ده د طوفانونو زور ته ځان نیول دي ژوند خو د لوړې تاترې نامه ده او تیښته هېڅکله امکان نه لري ژوند که هر څو د المیې نامه ده ژوند خو د ځان او د جانان نامه ده ژوند د زړګي د هر ارمان نامه ده ژوند د چا سترګو کې د چا ځان لیدل دي ژوند د چا زړه کې د مکان نامه ده ژوند د چا حسن ته سیزل د ځوانۍ د خپلو اوښکو د باران نامه ده د چا د وصل په ارزو پوهېدل ژوند په ناخوښه د هجران نامه ده اخیري بند ژوند د قلم او د کتاب نامه ده د محبت د ستر نصاب نامه ده ژوند د زړګي د ارزوګانو وطن د چا په نوم د انتصاب نامه ده ژوند نفرتونو نه نفرت کول دي د محبت او انقلاب نامه ده ژوند د شهاب د زړه ارمان ته وایي او ژوند ستا په زړه کې د شهاب نامه ده